د حج متعلق بیان درته کوم چې یو سړی به حج یا عمره په کومه طریقه په اسانه کوي. نو ځان له به مناسب د یو ملګري بندوبست وکړي، داسې ملګري چې هغه عالم وي، داسې ملګري چې هغه یو پوټې جګړې ورسره ته نه کوي، تا سره جګړې نه کوي. ښه ملګري ځان له وګوره. که عالم ملګري دي نه چې ته د عالم نه ځان پوه کړه چې زه به څه کوم او په کومه طریقه به زه د الله دې کور له ځم او واپس به راځم. کور نه چې وځې جناب په خوشحالۍ به وځې. زمونږ په وطن کې یو بل مصیبت دی، دی هم جاړي او ښځه هم ورته جاړي، لوڼه هم ورته جاړي. ته به وایې ګنې بس اوس دی روان دی او د جنگ او د جهاد معرکې او بس یا څوک وجني او یا څه. الله اکبر. زه حیران په دې کراچۍ ته که څوک مزدورۍ له ځي، قسم دی که دی جاړي یا ښځه جاړي. سعودي ته هم که څوک مزدورۍ له ځي یا دوبۍ ته د دنیا خلک ځي راځي، نه خو دو جړه نه پسې ښځې وجړه. د دنیا خلک په سفرونو یو خوا بل خوا دا انډیا ته ځي، انګلینډ ته ځي، امریکې ته ځي، چا ونه جړل. اکثر څوک کور ته هم رانشي، ویزه ولګوي ټلیفونو کې، زه لاړم په خپل کار پسې. او حج له چې ځي لویه غوغۍ، څوک یو ځای جاړي او څوک بل ځای جاړي، ولې دې مرګ له روان دي څه. او زه خو وایم خوش قسمته وایي هغه انسان چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په ګاون کې دې سوځي. هغه کس به خوش قسمت چې هلته کې دفن شي. څه بده خبره خو نه ده. نو په جړان ګولا به نوځي ګول، په خوشحالۍ به ځي. جاړي به نه به دی جاړي نه به ښځه جاړي نه به بچي. دا خو معلومیږي دا چې ته د په اتلو خپې د الله کور ته. دې نه خو دا معلومیږي لکه چې ته ځې او جاړې سترګو کې دې اوښکې راماځي لکه چې ته خپې. دومره دې بچي خوښ دی او ښځه دې خوښه د جدا کېدې ته نه شي بیا مزه کوه. څوک په زور خو دې نه لېږي. ښه په خوشحالۍ به دې د کور نه چې وځې. بچی او خدم پیکا چې دا د خوشحالی سفر دی. کور نه چې دی بهتر دا دی چې په خپل کور کې 2 رکعاته نفل وکړي د الله د شکریې، یا که کور کې نه د محلې په جومات کې 2 رکعاته نفل وکړه. په لومبي رکعت کې قل یا ایها الکافرون او په دویم رکعت کې سوره اخلاص قل هو الله احد دا اولولا. دغه وخت کې الله تاسو جاړه یا الله د بچی پرېدم او دا کور پریدم او ستا په یو لوی سفر روانم. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وینا مطابق د سفر یو دعا ده، کاربه کې دی یغه وایه، کاربه کې دی پښتو کې وایه. بس پښتو کې دی وایه یا الله ما د سفر د مشکلاتونو سات، الله دا سفر راته آسان کړي، خدای د دې له رواج راته رانږدې کړي، الله زما په سفر کې مل شي او زما د ښځو د بچو دلته مل شي، الله واپس په خوشحالۍ راوستلی کړي. دا د هغې دعا معنا ده چې واپس راشم چې زه په کور کې خوشحاله یم، زما نه پس داسې کار نه پېښ چې زه راشم او زه خفه یم. الله ما له د عبادت توفیق راکړي. کومه دعا چې ته ویلی شي د الله نه د سفر د رسېدو د واپس د راتلو، هغه دعا ولوله. خپلې ښځې دپاره، بچو دپاره، رشته دارانو دپاره دعا وکړه. ښه په خوشحالۍ بیا د کور نه روان شه. او دې نه مخکې چې ته روانېږې د سفر ضروري سامان ځان سره برابر کړه. چا نه تپوس وکړه چې زه په سفر ځم څه سامان پکار دی. نن سبا چې سړی ځي د حج په سفر ځان له کم از کم 1 3 یا 4 جوړې برابر کړي. که دا نوي وي لا ښه ده، که نوي ني مستعمل هم ځان سره وړی شي. زما خو دا عادت دی مسلمانانو ته دا ویم چې 2 جامې جوړې پکې نوې لازمن یوسه. که نوي 4 وارم اغوستلې وي انځلې وي پروا نشته. ښه دا ده چې سړی 2 جوړې نوې یوسي. یو په دې خیال چې زه هلته لاړ شم او حج نه فارغ شم د اختر ورځې نو زه به پاکه جامه واغوندم. د اختر په ورځ باندې نوې جامې اغوستل، که نوې ني نو سپینې پاکې جامې اغوستل دا مستحب دي چې د اختر په ورځ دا نوې جوړه واچوه. او دویم دا چې سړی مدینې منورې ته لاړ شي او د خپل آقا محبوب ملاقات کوي، نو چې دې ښکلې نوې جامه واچوي. لکه یو سړی چې د خپل دوست ملاقات کوي دله پکار چې دې ولامبي ځان صفا کړي او خسته جامې واچوي. ولې زما یو دوست دی هغه ماله راځي زه هغه لازم چې په خسته جامو کې ورسره ملاقات وکړم. نو د ښکلي پیغمبر نه خسته دوست بل کم دی. د ښکلي آقا نه بهترین شخصیت او ښکلي محبوب بل کم دی. عقیدم زمونږ دا ده د اهل سنت والجماعت چې د حضور پاک مبارک
هغه سلام ته یو سړی ور مخامخ شي تا پیژني هم ستا سلام هم اوري پیژني دی نو چې دی پیژني او سلام پې اچي نو نبی علیه السلام مبارک په خپله د صفایۍ اهمیت بیانوي چې صفایي د ایمان نیمه ده ځان صفا ساته ښکلې جامه نبی علیه السلام په خپله خوښه کړې ده یو صحابي سر یې ببرو نبی علیه السلام مبارک وله زورنه ورکړه وی تا سره ګومن نشته چې سر پې ګومنس کې تا سره خوشبویي نشته چې خوشبویي پوره کې که خپله خوشبویي در سره نی نو کور بیبي سره د تیل خوشبویي نشته چې هغه پوره کې صفا جامه صفا ویښته ښکلې وجود دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک به و شلېدلې جامې به وې خو خشته به وې صفا به وې ټوکړې به ورته لګېدلې وې خو مزېدارې به وې تاله هم پکار دا دی چې د خپل حبیب محبوب ملاقات لځې نو یو جوړه نوې ځان سره وساته که دې وس کې کي که دې وس کې دې خیر لیدلې جامې یوسه یو به ځان سره یو بیګ واخلې د څرمنې که بیګ در سره نی د پلاستیک ګوتی یا د کپړې ګوتی هم تاله دا فایده درکوي یا د سفر نور ضروري سامان د سړي د سنت پرېکولو وغیره چې کوم سامان دی ځان سره واخله که دلته نه اخلې هلته میلاویږي یو چاکو ځان سره واخله جهاز کې پرېږدي څه پابندي نشته که دلته نی هلته میلاویږي یو ګولی ګونټ یا هغې سره ستن بکسوه ځان سره واله پکار به دي شي که دلته نی دا څیزونه هلته میلاویږي او یو دوه څادرونه سپین ناګنډلې ځان سره واخله یا که درې دې واخیستل لا ښه دي که یو خیرن شي یا پلیت شي نو سړی بل استعمال کړي عموما خلک دوه جوړې وړي یو جوړه استعمالی او بله جوړه ځان سره وړي په دې خیال زه یاره که دا دوه څادرې مې چې ته پلیتې شوې یا بیا ما تر موقع د انځلو نه وه نو زه به د دې په ځای نورې دوه استعمال کړم نو څلور څادرونه یا دوه څادرونه یا درې څادر خو دا سپین مستحب دي که سپین نه وي نو بل رنګ هم ته استعمالولی شي خو سپین بهتر دي او ناګنډلې چې ګنډلې ني دا دوه څادر یا درې د احرام په خیال ځان سره واله یو میانۍ ځان سره واله چې ته به د احرامونه کلک کې په دې پېښور چوکیاتګار کې میلاویږي په کال چې سړی په خپله یا کچ چاله ورکړي ځکه هغې کې وړې غټې وي نو ځان له یو میانۍ واخله مضبوطه میانۍ کلکه چې د شلېدو یېرې ني ځان سره واخله یو جوړه چپل واخله ابه دې په کار راځي او چې یو ورځ مخکې به ته لاړ شې نیغه حاجي کیمپ ته تا ته به هغوی لیکلي چې حاجي کیمپ ته راشه نو هلته کې به د خپل پاسپورټ او هغې سره ټیکټ وغیره او که څه کرنسي نور څه سامان ماماني ابه د هغه ځای نه وصول کړي ښه په اطمینان که هلته پاتې کېږي هم او که واپس کور ته راځې بیا هم ټیم به یې راته ښولي چې فلان کې ټیم راشه ته به جهاز ته ځې ښه مسلمانانو نه رخصت واخله باید سړی پټ ځي نو پټه تللی ښه پټ تللی ښي خو چې دا کم ښکاره دي نو ښکاره تللم بهتر دي مسلمانان به درته دعا وکړي تاسو به ما پورې خاندئ او مسلمانان به تاسو ته دعا وکړي تاسو به هغوی ته دعا وکړئ خو به هر کیف چې دا ما باندې اکثر را بعضې ملګري سوال وکړي ته غږ ونه کړې او ته لاړ شي نو زه به ته یو لطیفه ووایم زمونږ په یو مرضو کې حاجي صاحب دی هغه و هر کال حج له ته او عمرې له به ته الله دې موږ له هم هر کال د حج او د عمرې توفیق راکړي الله ته څه لرې نه ده مولانا صاحب بلند خان صاحب د دې نوي کلي یو ډېر ښکلی عالم و وفات شوی دی ډېر بزرګ و ولی الله زموږ د باباجي دوست و نو هغه راغلی و زموږ باباجي مو سره ووایي فلانکي حاجي صاحب تللی دی ده چې مبارکۍ له وله ورشو حاجي سنګ ورلو باباجي زموږ خبره کوله وایي ما ورته وایي چې هلکه ګورې ته پټ لاړې او پټ رالې مونږ ته دې غږ ونه کړ وایي سربلند خان مولوي صاحب وایي چې داسې کار د مولوي صاحب د کونډې په واده څوک ډمامې نه وایي کله که لومبې حاجي او یا لومبې عمرې نو مونږ به تې ګیله کوله یا د به ال نو دې به روزانه منډې وي نو مونږ به روزانه دله را منډې وو یوازې ځي یوازې دې راځي نو زه مې کله چا دویم او دریم حج وي نو خیر دی که دې چا ته غږ هم ونه کړي د ریا په خیال نو خیر دی یا مسلمان له تکلیف نه ورکوي چې لومبې حج دی خپلو رشتهدارانو ته دې ووایي ال دا څه بده نه ده او که راځي نو بیا لوم رشتهدارانو ته ال ووایي چې دې وله مخې له ورشي دا راته حدیث نه ثابتو ګوره د دواړو جهانو مبارک سردار چې د هغه دعا په خپله مستجابه وه خلق د نبی علیہ السلام مبارک د دعا غواړي او نبی علیہ السلام مبارک عمر فاروق ته ویل ورکې ګورې مونږ په دعا کې ير نه کې دې نه معلومیږي دا چې کوم سړی عمرې له حج د دې دعا ته غواړي دعا به ته له غواړي چې ته خبرې چې دي کنه او لږ ورسره یو پټې اوځه
په دې کال کې دی پاک ځای له روان دی لږ سفر ورسره معمولي غوندې وکړه او دا ورته ووایه چې ورورکې ګورې مونږ په دعا کې ير نه کې ولې د ده دعا هم قبلېږي او چې کوم ځای له روان دی هغه ځای له دعا د قبلېدو دی ښه او چې کله واپس راځي نبی علیه السلام مبارک چې به کله د سفر نه واپس راته هر سفر نه اخو به د مبارک د حج سفر به او د جهاد سفر به نو صحابه څه کوي چې دا ماشومان به له د کور نه بار استقبال لتلل د کلي نه بار او مثلا دا ده چې حاجي له لږ غوندې د کلي نه بار استقبال لتلل پکار دي د دعا چې دی راغلي او کور ته نه رسېدلی یا د دنیا کاروبار یې نه شروع کړی له دعا قبلی او چې دی کله راشي ورته په خپله ووایه چې وروره ما ته د بخښنې دعا وکړه دله هم پکار دی چې مسلمانانو ته د بخښنې دعا وکړي نو کور نه چې بیا ځې خپل رشتهداران یا په جومات کې راغونډ کا او دعا ورسره وکړه کله خیرات ته د وسته کېږي مختصر لکه سفر دی سړی ځي مختصر خیرات ته هم سړي وکړي بیا د دې لاړ شي حاجي کیمپ ته چې لاړ شي هغې به ورته ووایي چې ته راځې یو مخصوص ځای ته به هغې بوځي نو هلته به څه چل کې هلته به ته خپل احرامونه برابر کې لاول یو صادر د پرتوب په ځای به تو کې او بل صادر به د کمیس په ځای تو کې کم صادر چې د پرتوب په ځای باندې تو کړي میانې به پې برابر کې فټ به کې پې او چې کم ستا ضروري سامان دی پیسې دي یا ټیکټ ته دی یا د میانې په جیبونو کې کېده یا یو بل رکوټې غوندې بیګ هلته خرڅېږي اذان سره واخله او په هغه رکوټې بیګ کې خپلې پیسې او یا خپل ټیکټ یا خپل پاسپورټ چې کم ضروري سامان وي د لاس ته یو کتاب تسبیح په لاره باندې چې ته اړی هغه ځان سره په هغې کې محفوظ کېده مسواک دا پکې ځان سره محفوظ کېده خو عموما دغه بیګ سړی عادت نی نه هغه ته یو ځای کې چې ته هیر شي پاتې شي ته د ګرځول یې بلد نه نو ښه دا ده که دا سامان دې د میانې په هغه جیبونو کې کېښود نو دا به بهتري د لنګ چل هلته خلک وي هغې به درته وښایي طریقې به درته هغې برابر کړي خو چې کله ته لنګ یو میانۍ دې پرې پاسه وتړله نو د لنګ دا پلو پرې راواړوه او د میانۍ په دې ویښونو کې ورکړه چې دا میانۍ دې ښکاري نه چې ته د غل د لاسه په پتري باندې یا په چاکو کټ نه شي بل څادر به په سر کې خو دې څادرونو په سرونو نه پکار چې ته مخکې غسل وکړې دا مستحب دی که غسل نی او د سم کولی شي او د غسل نه مخکې تاله پکار چې ضروري نوکونه زیاتي نوکونه والې او چې کوم زیاتي ویښته دي هغه کټ کې سنت برابر کې خوشبویي پورې کې دا تاله پکار دی چې دا د هغې نه مخکې وکړې دا چې خوشبویي به پورې کې چې د هغې وجود رستو باقي نه پاتې کېږي که داسې سپری وي چې دغه پکې نه الکوهل وغیره یا داسې عام نور عطر وي پورې کا خو داسې بعضې عطرونه چې د هغې وجود د احرام نه پس هم په انسان په وجود پاتې کېږي هغې نه به لږ ځان ساتئ بیا به 2 رکعاته نفل وکړي دې نفلو کې به دې سر پټ کړي وي او بهتر دا دی چې په اول رکعت کې قل یا ایها الکافرون او په 2م رکعت کې سوره اخلاص قل هو الله احد ولولې دا ستا د شکرې منظم دی دا ستا د توبې منظم دی سنت الاحرام او د احرام د نبی علیه السلام یو طریقه ده دا 2 رکعاته به وکړي سر به دې پټ کړي چې 2 رکعاته دې کله وکړل بیا به سر ښکاره کړي عموما زمونږ د وطن نه چې خلک ځي حج تمتع کوي دا هغه حج افراد او د قران خبر ځکه نه کوم وخت هم کم دی او خلک چې کم حج کوي هغه به درته ووایم حج تمتع کوي حج تمتع لاول عمره وکړي او د هغې نه پس بیا حج کوي نو دې به دې نه د عمرې نیت وکړي یا الله زه د عمرې نیت کوم ستا د رضا دپاره تی راته اسانه کړي او تی رانه قبوله کړي داسې به ووایي اللهم انی اريد العمرة فیسرها لی وتقبلها من یا نور الفاظ وي خو پښتو کې ویلی شي د عمرې نیت به وکړي او د هغې نه پس به دې سر ښکاره کړي بس اوس دې په احرام کې شو او دې به لبیک ووایي لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک یا الله زه تا ته حاضر ولاړ خدای تعالی شریک نشته لبیک ان الحمد والنعمة لك والملک لا شریک لک خدای جمله تعریفونه و ثناګانې هم ستا دي بادشاهي هم ستا ده ټول نعمتونه ستا دي تعالی الله شریک نشته دا به ووایي په زوره به ووایي یو ځل یا 3 ځله یو ځل به یې په زوره خامخا وایي زنانه به یې وایي خو به یې پټ وایي په زوره به یې نه وایي او که د لبیک دا ذکر چاته نه یادېده کمزوری دی نه پوهېږي بل ذکر الله اکبر الله اکبر یا لا اله الا الله دې په زوره وایي خو دا مستون دی لبیک به تر هغې پورې وایي چې د دې حجر اسود ته دي ور مخامخ شوي کولاو به وایي نن سبا خلک په لبیک شرمېږي
په دې به نه شرمېږي. د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي چې کوم انسان لبیک وای د حج او د عمرې نیت یې وکړو دی لبیک وای د ده نه ښي طرف ته او ګس طرف ته د دنیا د ختمېدو پورې د ځمکې د ختمېدو پورې چې کوم شین بوټی دی او یا کاڼې دی یا لوټه ده ټول ورسره لبیک وای. نو چې ستا د برکت نه په ایربونو کیربونو څیزونه لبیک وای څومره ثواب دی وګټه. او چې د اواز کم شین بوټي کاڼې جمادات نباتات اوري د قیامت پر ورځ بدله د الله په دربار کې ګوی کوي. زمونږ مخکې دا ستا ته دا حضور چغې والی دی الله، زمونږ مخکې ستا د یووالي اوازونه کړي دي، زمونږ وخت کې دا ویلي چې دله شریک نشته. نو چې دغه څیزونه دله دا معصوم څیزونه الله په دربار کې ګوی کوي څومره غټه فایده ده، ثواب یې زیات. چې کوزېږي وی سبحان الله، چې خېږي وی الله اکبر الحمدلله او لبیک وایا. چا سره ملاقات کې لبیک وایا، وروسته وی السلام علیکم. پخکته کوزېږي بره کوزېږي لبیک وایا. دا د دې حاجي او ترانه غوندې ده، بس هر ځای کې لبیک وایا. په دې مه شرمېږه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په خپله ویلي دي ذوالحلیفه کې چې نیت وکړه مانځه نه پس هم لبیک وې، چې په څاروي سور شو بیا لبیک وې، چې روان به شو بیا به لبیک وې. دا لبیک جاري ورت وساته. ستا چې کوم بیگ دی چې د لاس د اوړو سامان چې دا جدا کړی دی هغه بیگ ته به جرنده واچئ، په هغې به د خپل نوم ولیکې، په دغه دستي بیگ د خپل نوم ولیکه، پاسپورټ نمبر په دواړو ولیکه، نه نه خدا نه خواسته چې دروک نشي. او چې کم داسې سامان دی چې هغه چاکو ده یا چاړه دی یا بیټري ده هغه به هغه بیگ کې ورکوې چې کم ته هغوی ته حواله کړې. یو غټ بیگ د جامو کپړو به هغې ته حواله کړې او به د جده کې درکوي. او چې ځان سره کم راکوټې بیگ پیسې هغې کې به نه ږدي، پیسې به دې کې کېدې، ټیکټ پاسپورټ به هغې کې نه ږدي، به ځان سره کېدې، دا به ځان سره کې هغې به دې په خپل ګاډي کې کېنئ او ایرپورټ ته به دې ورسئ. ایرپورټ ته ستا نه بیګ دلته دوی واغش به د دې غم مه کوه، دا به جده کې درته میلاویږي. خو یاد وساته داسې څیز چې هغه د نشې سره تعلق لري په دې ګوره ډېره غټه پابندي ده. اوړه شی دا به ځان سره بلکل نه وړې. صابون مابون که دا وړې په بیګ کې کېده خو ضرورت یې ځکه نشته چې دلته په کوم قیمت دی هلته په هغه قیمت میلاویږي. ټوت پیسټ وغیره برش که ځان سره وړې کېده که نی هلته په دغه ریټ او په دغه قیمت میلاویږي، ضرورت یې نشته. شړشم و تیل وغیره که دې پکارېږي دلته نه وړل ګران دي نه پرېږدي، هلته میلاویږي. زیت خردل ورته وایي، زیت الخردل دا ورته وایي، او په هر جنرل سټور کې درته میلاویږي. نو څه پروا نشته که ځان سره یو نه لږ. بیا چې کله جهاز ته لاړ شي هغې به تلاشي واخلي او تلاشۍ نه پس به یو خاص مخصوص هلته د جهاز خپل طریقې کار دی ابه د هغې برابرئ، هغې ته ته پروا مه ساته. بیا به جهاز ته وخېږئ، چې جهاز ته خېږئ ورې لبیک به وایې، په پوړی چې قدم ایږدې لبیک به وایې. عموما په جهاز کې زنانه وي، زمونږ وطن خو دې دغسې اوس خبره اوږدېږي د زنانو دنیا ده او پرویز مشرف خو بیا د ښځې نور هم په دا مخلوق ورسوری کړئ. اوس خو تاسو دا چې کم دا قانون وکړ دا کم پاس کړی دی چې ته څه وخت بیا د دې بیان هم درته وکړم، نو هغه خو ښځو له نور هم دونه په پوج کې برتې کړه، دونه جزم وصلودینن اخبار لیکلي دي چې شوکت عزیز وایي خوشحاله په دې شوم چې ښځې پیلټان هم جوړې شوې. مې په دې ګاډو کې دلته موږ ته ډرایوران هم کې ټانګو چابک هم په لاس کې ورکوي چې ټانګې هم چلی. ولې ښځې دي نو ضرورت یې دی بس ارو قصه بخلاص زه خو لا وایم که چېرې دا یو قانون د حکومت د مرکزي پاس که چې دونه موده د ښځو په کور کې تېره کړه مونږ ګټه وکړه منډې مو والې چې بس دا سړي اوس په کور کې نه او دا ښځې بار روز او دا منډې تړلي وي دا به ډېر خوشي. موږ به هم لږ دمه شو، بس موږ به دا منځونه هم په دا کور کې شروع کړو. دوی به راځي د جمعې دا منځونه به هم کوي، د اختر به هم کوي، پرېږدي چې دا معامله دا بل شان شي، دوی له به هم خوند ورکړي موږ له به هم خوند راکړي. افسوس دا قانون به پاس نه کړي. اخله بار دیو ګرځي دا ګوډونه دیم دوی لګیو کې چارې دیم لاس کې راوالي ترېشلې دیم دوی کې ولې چې دا دیم څه حقونه دي کنه. دا دفترونه به ورته سړی پرېږدي چې دا دې کې تاسو منډې تړلې وهئ چې څه کولی شي. دا مو بانګونه دیم دوی وایي، دا اختر منځونه دیم دوی کې موږ به کور څه موده بنګړي منګړي واچو کې به نو دي بار روزي پټکي دي په سر کې. الله اکبر، دا زمونږ ملک پاکستان دی، دا هغه ملک دی چې د لا اله الا الله په نوم جوړ دی، دا هغه ملک دی چې انګریز مونږ د کلمې د ازادولو دپاره شړلی دی، دا هغه ملک دی چې د اسلام او د دین په خیال مونږ د انګریز نه خلاص کړی دی.
ایجنټان د انګریزانو زمونږ د پاسه هغه وخت نه مسلط را روان دي. پروردګار دې د دین په خپل حفاظت وکړي. هغه سړي چې هغې لاسو کې بنګړي وي هغه د دین حفاظت نشي کولی. زمونږ د مشرانو نن په لاسو کې بنګړي پراته دي. امریکا چې څه غواړي هغه کوي. نور قانونونه لږ دي، ته یو پسې نښتې. بس پاکستان نور آباد که هر څه دې پکې شنه کړل، بس د ښځو دا حق والا بل پاتې و چې په دې پسې راغلی. خبر رانه لرې لاړه. ډېرې خبرې او ډېرې مسلې دي زمونږ په دې وطن پاکستان کې. خو زما وروڼو هلته په جهاز کې ښځې وي، خبره مې دې پورې کول، ستا خدمت کوي او هغې دله ښه ډوډۍ، نو کوشش به کوي چې د هغې نه نظر له بچو ساتي. او کومې سفر کې چې د سره زنانه ملګري دي نو کوشش به کوي چې د هغې زنانو نه هم پرده وکړي، هغه هم نه پرده کوي. د بدقسمتۍ نه کمې ښځې چې په سفر کې ځي بس هغه زنانه وایي هلته خو موږ رور او خور یو. نه رور او خور نه دي، هلته پرده نه کوي زنانه، بالکل به پرده کوي. کولو مخ ګرځي دا ګناه ده. یو قسم ټوپۍ میلاویږي زنانو دپاره. موږ چې څومره زنانه به وتلي الحمدلله پردې یې کړي. یو ټوپۍ میلاویږي په هغې باندې یو روبن وتړي او په مخ یې راویزان کړي. احرام کې به زنانه مخ سره صادر نه جنګوي، دا نه چې مخ به کولو وي، لږ به صادر د مخ نه لرې وي، مخ به پټ ساتي، لاسونه به پټ ساتي. د زنانو ولې هېڅ احرام نشته. بعضې خلک وایي زنانو احرام، زنانو احرام نشته. د زنانو دا احرام دی چې ځان به په پرده کې کي، بس مخ سره بس لوپټه یا صادر نه جنګوي. یو ټوپۍ دې واخلي په سر به کېږدي، روبن دې پرې وتړي، هغه روبن دې په ټوپۍ هغه دا چت والا ټوپۍ وي، چت والا، نو په هغې باندې دې هغه صادر لرې اویزان کړي چې مخ سره صادر نه جنګېږي. بس نو قسم دې په حرم شریف مبارک کې زنانه په لوپټو کې ګرځي او داسې لوپټو یو طرف یې پیچله کې په یو طرف اچولي، بل پیچله کې په بل اوګاویزان کړي، کولو ګرځي، مړی ښکاري، لاسونه ښکاري، سټې ښکاري. یا د الله نیکبختې بنیاده مې ته د الله رضا لدې که د الله قهر لدې. کوم ځای کې چې نیکي په دوچندو ده هلته ګناه هم ګورې په دوچندو ده. او بیا په حجر اسود کې دا زنانه حجر اسود ښکلولو له کوشش کوي. قسم په الله چې سړو سره دقسې جنګېدلي، قسم مې راته وخوړ لکه دغسې. موږ د خپلو زنانه وي حجر اسود ښکلو، راځئ یاره تا ټول خلق ښکلي، پلانکۍ ښځې تا راباندې ښکل نه، زه ته راځه چې بودېدم څه ښکل که چې ورنږدې شي مې دغه سړو کې که ورننوتی شم. نه دا خو ډېره غټه ګناه ده، دا خو ډېره غټه ګناه ده. راځه حجر اسود ښکلول نه فرض دی او نه واجب دی. الله هر څه ویني که پام کوئ. ګوره زنانو باندې پوره پرده به کوئ چې کومې زنانه دي. پروردګاره د چا مسلمان په زړه کې چې د بیت الله مې نه وي، الله ته توفیق وله ورکړي.